بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو له افغان شیرپو سره د خپل کیمرامین طارق خان ستاسو په خدمت کې زمونږ چې کوم لوی پراجیکټ دی چې ستاسو په مرسته روان دی د هغې نه حاضر یم. کتونکو دا مخال هغه خوراکي ته وایم چې خوراکي چې تاسو مونږ ته وایي چې یاره یو کوارټر، نو دا هغه دریم کوارټر چې کوم دی دا مونږ روخیجو دې ځای ته او به بالکل لنټر ته هم تیار کړی. دا دریم کوارټر دی، کچن باتروم او دا چې کوم دی نو دا کمره ده. دې ته وګورئ جي، دا کمره ده. په دې کې باقاعده دروازې هر څه لګېدلي دي، خو بس صرف لنټر دی کې پیلرې هر څه چې کوم دي هغه شوي دي. نو تاسو ماته ویلو چې هغه نه په دوکان کې چې کوم خاندان میشته دی نو هغوی دي په یو کوارټر کې واچوه او ستاسو مونږ ته 1,00,000 روپۍ راغلی وي. نو په هغه 1,00,000 روپو کې چې کوم دی نو یو هم کوارټر دغه او بیا مدرسې ته ځو، مدرسه کې هم پکې څه کړي دي او هم درته ښایو. ورسره کتونکو دا زموږ دویم کوارټر دی. موږ ته یو ملګري 38,000 روپۍ رالیږلې وي چې یاره زموږ دغه کوارټرو کې د اوبو بندوبست وکړه. نو باقاعده موږ د اوبو بندوبست وکړو، دغه هینډ پمپ راواله، دغه بوره دې خواته لږ راشه، دا چې کوم دی نو دا پیپونه موږ هر څه واچول. دا دې کوارټر کې د اوبو بندوبست شو دې کې، او همدې کې به غریبانان وي، بل څوک به نه وي. ورسره چې کوم دی زه دې خواته تاسو ته ښیم چې دې کوارټر کې چې کوم دی هم موږ دغه د اوبو بندوبست وکړو. یعنې دا په دغه هینډ پمپ دی، دې کې مو به شوي، دې کې مو به شوي، دریم کې مو به شوي. دا هغه ټول سیسټم دی چې دې کې باقاعده نلکې چې کوم دی دا باترومونه دي، دې هر څه ته به راځي. او زه به تاسو ته لږ لاندې ښیم، لاندې به ځو او د لاندې چې کوم دی نو هم درته دا کوارټرې دننه ځایونه ښیو چې یاره دننه د دې څه حال دی. خو دا 3 کوارټرې دې سره موږ مخامخ چې کوم دی تاسو وګورئ نو موږ ډکون کړی دی، د دغه ځای ډکون هم شوي دی او بنیاد هم شوی دی. خو دغه 3 کوارټرې موږ جوړې کړو نو اوس دې وخت کې موږ 3 خاندانونه، هغه خاندانونه چې هغه موږ سره په لیست کې دي او د هغوی څه نشته د دې وخت کې یا په تمبو کې اوسېږي یا د څو پکې موږ کرایانې ورکوو. نو موږ وی چې هغه کرایان نو بیا بچي بیا به دلته کې وي او یتیمان دي نو مدرسه کې به راسره سبق هم وي نو او د مدرسې نه به ورته خوراک هم انشاءالله میلاویږي. خو دا ځای لږ پیل خال چې کوم دی نو موږ داسې بروسه نشو ساتلی ځکه دلته کې لا څوک نه اچو. نو موږ وی خو 3 کوره هلته کې یخ هم جوړ شي نو دا به 6 کوره چې کوم دی یعنې 6 کوارټرې، نو چې 6 خاندانونه دلته کې راشي او ورسره چې کوم دی زه به لږ تاسو ته ښیم. زه به زموږ لار چې کومه ده بیا په مدرسه ده او زموږ بل چې کوم سټپ دی خو ژوندي وو، خو ژوندي وو، دا د ژوند خبره ده، خو نه وو نو زموږ نه پات چې څوک نو انشاءالله په دې باندې یو بره دا یو زموږ سره غټ خال شو. دا وګورئ جي، دا د مدرسې خال دی چې موږ سره سیخ پروت دی. اوس په موږ په دغه لنټر اچو او دا چې کوم دی دا وګورئ دا 20 مرلې ځای چې په دې باندې موږ سراسري لنټر واچو نو بره پې زموږ ډېره ښکلې یتیمخانه چې کومه ده هغه راځي. نو انشاءالله په در کې هېڅ کمي نشته د دغې خلکو د وجې چې زموږ دا سیسټم روان دی. نو انشاءالله دا نور سیسټم هم چې کوم دی هغه سرته ورسي. او دا زموږ بیا وګورئ جي، دا زموږ مدرسه چې کومه ده دا د هغې باقاعده هغې کې ډېر زیات کار وشو، هغې طرف ته هم بوځو، هغه کار به هم درته ښایو. خو لاول زه تاسو چې دغه کوارټرو دا کار چې کوم دی دا موږ تاسو ته وښایو چې دا جوړ شو، دا روان دي. لاول درته چې کوم دی دا ښایو، تاسو وینئ چې دا وګورئ جي چې باقاعده دا زموږ هغه دریم کوارټر چې کوم دی دا جوړ شو او دې کې باقاعده زموږ کټکې مدرسې نه دې ته هم راتګ دی. مدرسې نه مطلب دا چې زموږ خوراک ساک هم دلته کې وي. د دې کوارټر تعلق په زیاتره چې کوم دی د مدرسې سره وي چې د مدرسې دارومدار چې کوم دی هغه دلته کې وي. دا وګورئ جي، دا زموږ کچن باتروم، دا وګورئ دې کې اخواته چې کوم دی نو زموږ کچن شو او دې خواته دا زموږ ښکلی باتروم چې کوم دی دې له کموډونه هر یو شي موږ راوړی دی. دې کې به ښکلی باتروم او دې کمرې سره به اټیچ وي. دا وګورئ جي، دا چې بیا موږ دې خواته بار هم لار ورکړه نو بار هم په دې چې وځي نو تاسو ګورئ چې بیا به دې خواته راځي. دا د 3 کورو ځای دا دی، د 3 دا پکې موږ 6 فوټه لار پرېښې ده. نو په دې 6 فوټه لار کې به هغه ځای کې به د دې
شپږ واړه کوارټر چې کوم دی دلته کې به لیټرین وي یعنې هغه کم دغه چې وي نو هغه به دې ځای کېږي او دا زمونږ چې کوم دی په دې دغه باندې مونږ یو کوارټر دغه کړی دا تاسو وینئ دې ته وګورئ دا زمونږ بل کوارټر دی دا مونږ دلته کې دې کې بور وکړو او دې نه باقاعده چې کوم دی اوبو سیسټم چې کوم دی هغه هم روان دی چې هغه به څنګه وي او هم درته لږ شانتې ښایو چې هغه دا نو کتونکو دا تاسو دلته کې موږ باقاعده بور کړی دی دا زمونږ دې کوارټر کې کچن دی دا تاسو وینئ چې دې کې باقاعده موږ دروازې چې کوم دی هغه لګولي دي او چته ورسه چې کوم دی چوکه پې اچولې شوې ده هېڅ قسمه څه کمي ورکې نشته دي دا چې کوم دی زمونږ کمره ده د دې کوارټر دلته وګورئ دا کمره دې ته هم تاسو کتی شئ او دلته کې چې راشو نو باقاعده دا جي موږ بل کوارټر چې کوم دی دې خواته راشه دننه ورته کوارټر خوا دی کې موږ باقاعده کموډ چې کوم دی هغه خو هم لګولی دي نو صرف هم درته دا ښوده چې دا ستاسو پیسې دي ستاسو مرستې دي او ځان له هم نه دي جوړ کړی دا کورونه هم پاتې دي او دا هر څه چې کوم دی دا پاتې دي په کار نه راځي خو موږ هغې خلکو ته ویو چې دې وخت کې به چارسه کې کري کور پسې ګرځي نو ډېر په مشکله میلاویږي نو چې چا سره پیسې وي اوس یې کېږي نو چې داسې یوې کمرې کور جوړ کړي نو ډېر داسې خلک چې هغه در په در وي او د هغوی د مجبورونه خلک ډېرې غلطې پیدې اخلي نو هغوی به په دې کورونو کې وي نو انشاءالله ستاسو نه توقع ساتم چې تاسو به زموږ سره په دې کې مرسته کوئ دا زموږ کوارټر دی دا هغه ځای نه بند دی او دې کې هم بور چې کوم دی هغه موږ کړی دی او دا موږ سره دا د اوبو دا مسله چې وه 38,000 روپۍ چې په 3 کوارټرو کې د اوبو دا مسله حل شوه نو دا زموږ سره یو 400 وال ملګري بهر دی مسافر دی هغه کړي دي اوس کتونکو دا چې کوم دی ځای ته وګورئ زه تاسو ته ښیم چې دا دوکانونه دي دلته کې 3 دوکان او 3 دوکان هغه ځای کې په دې ځای باندې به زمونږ 3 دوکانه جوړیږي نو دا دوکان چې کوم دی دا به دا کوارټر والا دلته به دا ځینې غوڼ خر شوي دي دلته به کورونه جوړیږي بنیادونه هر څه شوي دي خو دا وګورئ جي دا دې ځای کې تاسو وینئ چې دا به دلته کې زمونږ انشاءالله دوکانونه به جوړیږي نو ډېر زر ده چې دا کار به انشاءالله مکمل شي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې زو مدرسې ته د مدرسې ویډیو ورته ښایو زموږ سره اوسئ